کافر داسې وکړه، کافر بادشاہ چې یو جاسوس راولېږو د مسلمانانو علاقې ته چې ته لاړ شو د مسلمانانو احوال هغه څه هغه معلوم کا. نو هغه کافر جاسوس چې راغی نو د چا نه یې تپوس وکړو چې یاره سرای به چرته او چرته به هوټل وي چې زه هلته کې چې دی نو خوراک سکاک وکړم. نو دی په یو هوټل کې ناست دی خوراک سکاک کوي، خو یو مسلمان ورته نیغ نیغ ګوري. نو دا خبره محسوسوله، سړی محسوسوي سترګې که نه. خو کله چې دی د خوراک نه فارغ شو کاونټر ته راغی پیمنټ دپاره، د خپلې زمانې لږ ټکي ویم ښه، نو هغه ورته وی چې ستا خو پیسې شوي دي او هغه سړی ایثار شوی نو چې د شکریا الفاظ د ده نه ونرم. او هوټل والا ته دا ویلو چې نن خو د په هوټل کې روټۍ وخوړه، خو آینده دپاره به دې هوټل کې روټۍ نه خوري، دی به زما میلمه وي. ذهن ته راله خبره، ناشنا خبره. دی دا هوټل نه را روان شو، هوټل والا ته چې بیا د شپه راځي نو دلته به راځي ابه د ځان سره بوځي. نو د یو دکاندار نه سودا دپاره ورغی، نو ورته دا پلانې شی شته؟ نو ورته یا شته. وی څومره قیمت دی؟ وی دومره. وی راکه؟ وی نه. وی ولې؟ وی دا مخامخ دکان ویني هم په دې ریټ به درته هلته میلو شي. نو دی لاړ هم په هغه ریټ ورته هغه شی هغه دکاندار نه میلو شو. نو بیا ده پسې راغی، ورته د خدای بنده تا دا شی په ما خرڅولو نه او که وجه څه ده؟ هغه ورته نه، ما ته سهاره داسې دومره ګاک راغلی دی، سهاره داسې دومره ګاک راغلی دی چې زما د ښځې او زما د بچو دپاره کافي شي، او زما دغه ورور ته لا ګاک نه و راغلی. نو ما وی چې ده ته هم چې دی نو څه ناڅه هغه د بچو د خېټې د پالنې او د خپلې کور والا د پالنې هغه څه ذریعه میلو